أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. سورة الشورى 26 نمبر آیات ہے. په دې آیات کې 26 نمبر آیات کې د مؤمنانو لپاره خوشخبری ذکر کیږي او د کافرانو لپاره تخویف او ير ذکر کیږي. الله تعالی وی یستجیب الذین او الله تعالی قبلی اعمالونه د هغه کسانو امنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کوي نیک ويزيدهم او دیل رضیاتواله کوي من فضله د خپل فضل یعنی څومره چې د څومره اجر مستحق دي دغه نه ورپکې زیاتواله کې زیاته بدله ورکړي. والکافرون او کافران خلق لهم د هغې لپاره عذاب شدید عذاب سخت. نو اولنۍ حصہ د مؤمنانو لپاره خوشخبری شوه او دویمه حصہ د کافرانو لپاره تخویف یاره شوه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض او که الله تعالی پر اخره وستری به د رزق په ټول انسانانو باندې یو شان لبغوا في الارض نو بیا به بغاوت کړي بزما کې سرکشي به کوي بزما کې خرب الله تعالی د وجود نه منکر شوی دین نه منکر شوی باقیان شوی په حاشی آیاشه ته بولې دلی وي. دا یو سوال جواب دی. سوال دې ځکه کې دا راته چې الله تعالی ذکر کړل چې د مؤمنانو دعاګانې اعمال الله تعالی قبلوي. نو سوال لا ولاړ چې ډېر خلک ودسي چې هغه ډېر رزق ډېر مالداري د پاره دعاګانې کوي نه قبليږي. د رزق د پراخېدل ډېر وسایل دعاګانې غواړي بیا نه قبليږي او ته نه ملاويږي. نو چې الله تعالی د مؤمنانو سوالونه دعاګانې عملونه قبلوي نه دي خلکو دا ولي قبول نه دي دا سوال شو. د دې سوال باره کې د دې شان حضور هم چې کوم احادیثو کې نقل لیم دغه طریقه باندې دي. ځینو روایتو کې دي چې د صوفي چې کوم غربا او چې کوم علم حاصل او هغه د مطالبه کړي و د نبی عليه السلام چې کوم د نور خلکو شان مالدار شون سمره بخي. په دې کې د خباب رضی الله عنه په حواله سره یو روایت نقل دی فرمایي چې من کله د بنو قریظه او د بنو نذیر او د بنو قینقاع مالداریان ولیدلې زموږ هم خواهش را ولاړ شي کوم د مالدار وسه مذهب وي او رس به سي الله مونږ راکړي ورسې مال دولت سمره بخوي. نو داغي په جواب کې د آیت نازل شو او داغي خلاصه دا رجو ولو بسط الله الرزق لعباده ک الله پر اخره واستری د انسانانو د پاره پر رزق کې یو شان دي لبغوا فی الارض یا ټول بغاوت کړي بزما کې سرکشي به شروع کړي وي. دې ځکه کې یو سوال د سي هم ولاړیږي چې کله رزق پر اخی د بغاوت سبب جوړیږي نو په دې پیغمبرانو کې هم د لولي مالدار خلک تر شوی دي لکه سليمان عليه السلام ته وګوره نور خلک نور پکې مشته اولیاء او بزرګانو کوم د خلک شته چې دین د پاره قربانیاں کړي دي کوي اس اثر به نه کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه حالت وګوره عثمان رضی الله عنه حالت وګوره. هغه جواب دا دی چې بری ترجمه کې موږ ویل چې الله تعالی پر اخره وستری وي د رزق د ټولو انسانانو د پاره یو شان دي موږ دا ټکی وایو. نو دا د سینه د چې قاعده کلیه نه د قاعده اکثریه ده چې اکثری خلک د مالداري په وجه باندې گمراه کیږي او ډېر پکې د سیمه چې نه گمراه کیږي هغه شته او دا خبره هم تجربه نه ثابته ده. تاسو د خپل علاقو کې اندازه ولګوي چې کله خلک غریبانو دغه څنګه رویه او چې کله حالات خوشو لګونته کې د بهر ملکونو په وجه باندې نور وجه باندې نو یو غټه ټوکري راوړي به د کوټه باندې بیخلی ته د سر مخامو چې ګناه د آرام څخه سر پکې کور کې شی لګول په شریک باندې ګوري او دغه انګريزان دغه لغړ انګريزان دیو خزو ته په شریک باندې ناز حیا میا بینه کچې ما شمانم ګوري چې اخلاقی معیارم دا غي انتهایی وګرځي کې خراب شي او خبرو کې په اسلام باندې به اعتراضونه شروع کی په اسلامي نظام به اعتراضونه شروع کی مولا باندې خو بسام غب جوړ کی په جماعت باندې به جوړ کی کازان وشي نو आवाज به وکړي چې خوځګار دي کاری نشته خو ګردینه مخکې چې کړه د سينو نو دا خبرې نه کوي. د ښکار دلیل چې د رزق پراخي په خلکو کې د بغاوت جذبه راولاړي. ډېر خلک د سې چې هغه بس بیا نور امداوي شروع کی چې مون ترقی وکړه څوک د نظام نه منکر څوک د الله تعالی د وجود نه منکر څوک په یو چا اعتراض کړي چا بل چا باندې اعتراض کړي او یو ناشنا ماحول جوړ کړي. دا وجه دا چې رزق پراخي په خلکو کې د بغاوت جذبه راولاړي او بغاوت جذبه ولې نه راولاړي په انسانانو کې یو څه د هغه ته حرس ویل کېږي حوس او حرس دا څه په انسان کې هر انسان سره موجود دی چې ډېر زیات چې درمیان انداز باندې نو چې کله په انسان کې حرس موجود
او د تفسیر مال ابن قرآن تحقیق مطابق هم چې تفسیر مظالم ذکر کړی دی او د انسان سره مال دولت ته راغی چې دولت راغی چې مال دولت ولیدو نو دره جذبه راولاړه شو چې داشته کم د نورم پیدا کول غواړي نو د نور پیدا کول لپاره حرام ذرایو ته لاس واچي د خلکو تنګول خلکو ته مسلې جوړول بغاوتونه جوړول او دغه شان د کې غونډګریانې کول دغه د پاره یو ګروپونه جوړول چې خلک تنګ شي او دغه د پاره بیا قسم حربي استعمالول او یو ځان د وجه هیرو جوړول چې داخله په جون باندې تنګ شي د علاقه پری د هر سمته پاتې شي که روزګار د مونږ ته پاتې شي که زمکې د کورونه د مونږ ته پاتې شي نو دغه د مالدار کېدلو نه بعد د یو بل شیطان سوچ جوړ کی دغه شان د کې د خپل ترقۍ د پاره د کوشش کوي چې په چایم شک راځي نه غل کار ګوري په چای شک هم راځي چې د دستور فکر زمانه د ناجایز مخالف ته اگر مسوبې جوړي کار ول جوړي نو بغاوت ورځ پر ورځ وږي دا زبینه چې ډېر خلک به داسې چې مخکې مساسو د معاشري عام افراد لیکن هغه خلک بیا محفلونو میټینګونو کې سوی د مولا خلاف او د جماعت خلاف او د عالم خلاف د هغوی سازشونه داسې وسه کول غواړي هغسې وسه کول غواړي داسې کوي هغسې کوي او ځکه چې زمونږ د ډلې نه دی زمونږ د ډلې اخوا دی دی خوا دی داسې ډېرې قصې تاسې زمونږ نه خاورې تاسې د معاشري خلک نو تفسیر مال قرآن وایي چې دغې حوس او د حرص په وجه باندې ډېر سرکشۍ او میدان کولاو کې فضا کولاو کې پیراون ته وګوره چې کله مالدار شو بادشاه شو د خدایي دعوی وکړله خدایي دعوی سره د خیال دا و چې څوک مخالفت کوي د مخالفین چې کوم د یوسف علیه السلام تعلیمات ول خلک باقي قتل عام باندې لاس پورې کو ماشومان په وزري لاس پورې کو او ورځ په ورځ شي سیوا کېدو چا به د خلینو خبره خطله میخ په ټکوا هو میخ باندې به مړکاو او قصه روانه شو نو د الله تعالی حکمت بدی کې دا ده چې ټول خلکو د پاره د یو شان رزق پراخه نه څوک مالدار سي څوک غریبانان سي نو په دې طریقه باندې با کم چې مالدار د غریبانان ته محتاج په ډېرو وجوهاتو باندې او چې کوم غریبانان د مالدار ته محتاج په ډېرو وجوهاتو سره نو د دنیا نظام قائم دی نو اصل کې الله تعالی د خپل وحدانیت د لپاره خپل معیشت په دلیل کې پیش کړی دی چې موږ د دنیا د خلکو معیشت تقسیم کړی دی د دې پوره تقسیم چې کوم دی په صورت زخرف کې براشي نحن قسمنا بينهم معيشتهم لاندې براشي تفسیری باسي لیکن دې څنګه تاسو دومره ځکه کوي چې د الله تعالی کوم تقسیم کار په دنیا کې دی د رزق نو بده کې زیاتې کمی موجود دي او د دلیل شاته ډېر زیات حکمتونه دي یو خدای د عبادت مالی چې کم دی هغه د لپاره به مصارف موجود دي چې کله د ټول خلک شان دي شي نو عبادت مالی به څنګه دا کې ته زکات عشر سر صاحب کم څنګه ته وړي چلو بسره کې سینته بیچ مصارف به نه نو د دې لپاره مصارف دویم نمبر خبره دا ده چې کله ټول خلک برابر شي په مال کې یو بل ته احتیاج کم شي احتیاج بنایي د بغاوت فارمولې به جوړ شي یو بل باندې چړای کول د بار اسباب جوړ شي دا بل مسله شي د الله تعالی د وجود نه من انکار کول په حاشي کول سو غفکاروازی خبرې دي تاسو ته بیا دې لږه زمانہ مخکې د ملک د معیشت لږ خو دسې نو په ډی چې وکړه سهل شروع او داسې نورې خسي اوس یې ولې نه کوي اوس خلک ولې نه راوځي خلک پریوت زورې کې ناس معیشت کم شو بغاوت کم شو معیشت سیوا او بغاوت سیوا داسې بزرحه خبر شته نو دې ځکه کې الله تعالی وایي چې لا بغاو فی الارض ابن فساد به کړي وزمکه کې نو دا حکمت په وجه باندې الله تعالی دغه نظام دغه معیشت د خپل وصول لاندې برابر وساتو او یو لیول ته رانه وست او دا ښکار دلیل چې تقسیم چا کړي د سوچتا چا لډر ورکړ چا کم کړل کې بارس کې شانت کې بیا بر دهری تعقیدات ثابت دي چې د اتفاقیات دا تقسیم نه اتفاقیات ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن الله تعالی نازلای په یو اندازه باندې هغه چی وی غواړي الله تعالی خپل اندازې د ګوري اندازې مطابق رزق نازلای او اندازې چې کله کم پکاري جوړه کې کم چې کم چې ډېر پکاري ته کې ډېر د الله تعالی خپل مصارف پیژني خپل اندازه پیژني انه یقینا د الله بعباد خپل بندگانو باندې خبير خبردار دی بصیر لیدون کې الله ته پته یې د حال نه خبر دی ذکر سي وهو الذي الله غزات ينزل غيثا چې نازل کړي نازلای باران من بعد ما قنطوا ورسد هغه نه چې خلک نا امید شي دې ځکه چې الله تعالی د باران ذکر کړی دی چې باران الله تعالی راوړي او کله چې کله د خلک نا امید شي نو ګوره اټم کې خو ډېر پیری به تاسو باران یې نه چې وشي خلک نا امید نه باران وشي دې ځکه چې دا خاص ټیم ذکر کړی دی نا امیدي حالت ذکر کړی نور نه ذکر کړی ولی وجه دا چې کله ټیم په ټیم باران کېږي د خلکو الله تعالی ته توجه نه او ورځ په ورځ خلک خرابي چې کله بده منځ کې خشکی راشي خلکو ضرورت باران نه او د خلک د خپل وسایلو نه امید شي شر د زمدا وسایل مسبکار نه راسي او د وبو ذرایو سره نه
چې کله مایوسۍ حتی ورسېږي د وسایلو نه مایوسه شي الله تعالی به باران وکړي نو دغه چې کله د وسایلو نه مایوسه شي د ټیم کې الله تعالی ته توجه برابروي استسقا هم کوي استغفار هم وي توبې هم باسي صدقات هم کوي نو الله تعالی دا خاص ټیم ذکر کړی دی یعنی الله تعالی اسې هم باران کوي بغیر دغه نه هم باران کوي او قناتو کې نا امیدي چې کوم ده نو د الله تعالی د رحمت نه نا امیدي نه یادوي ځکه د الله تعالی د رحمت نه نا امیده کېدل چې اوس الله د سره باران په ما باندې کوي نه زیاړه مستحق نه ما نو بدیټ دا نا امیدي دا کفر دی د اسلامي عقیده نه دا کفر دی اسلام د یو دو ایمان چې کوم دی یو باریک دو سيزونو نه جوړل یو تمه ده او یو یره ده دوه چې کله په یو لوري د ایمانی او چې کله بده کې د یره غالب کیږي تمه کمیږي هم انسان گمراه کیږي چې کله د تمه ډیر شي یره کم شي ام انسان خرابيږي چې کله دوه په یو لوري د قهر نه یریږي د رحمتونو په تمه باندې بس د ایمان دی ځکه علماء لیکلي چې ایمان د سه مقرره کې د یو مرغۍ ده دوه وزاري لري یو وزاري د رحمت یو وزاري د تامه دی بری د یری دی چې کوم وزارت غرزيږي نو ګونډه مرغۍ به غرزيږي حیوانات به خوري نو دا ځان چې کلم د انسان کې تمه ډیر شوله چې بس الله غفور رحیم د جرمون تلاس واچو ته په شیطان له پلاس ورغه غرق شو او چې کله مایوس شي ما کې د بخلو زیاده سره شته نو بس د دې نم یو وزر کټ نو بس شیطان له پلاس ورځي اوس په شیطان صحیح استعمالي لکه څنګه چې د مرغۍ نو وزر ولې کې زناوري خوري دغه څنګه دینه چې د ایمانی وزر کم کمزوري کېږي شیطان له پلاس باندې ورځي نو دا نه امیدي چې مدانو دا د اسباب او د وسایل نه امید کېدل د رحمت نه وينشر رحمته او الله تعالی را لېږي خپل رحمت وهو الولي الحمید دغه الله تعالی کارساز او ستایل شوی ذات د ټول کارونه الله سمي او الله تعالی ستایل شوی ذات دی چې خلق باغیان شي الله تعالی او د ضرورت نشته ډیر مخلوق بیا مستایي صفته کوي د ځکه کې دا ولی چې کوم دی د ولایت نه دی او ولایت اختیارات ویل کی نو وهو الولي الحمید الله تعالی اختیارمن او ستایل شوی ذات ومن آیاته بعض د نخود الله تعالی نه خلق السماوات پیدایش د اسمانونو دی والارض رزمکه دا هم دلیل له توحید الله تعالی باندې وما او هغه څه بث چې خورا کړی دی فيه هم رضوانو کې بزمکه اسمانونو کې چې کوم خورا کړی من دابتن سالرون کې دابه چې کوم دا نو د خپل تعریف دار کل ما يدب على الارض فهو دابه هر هغه شی چې بزمکه باندې ګرځي را ګرځي دغه ته دابه ویل کی حرکت پر اراده سره حرکت کولی شي نو مده کې میږي او ماشه دین راواخله او د اتی پورې د غټ غټ مې پورې د هر څه دابې دي سلرون کې سيزونه دي عام اطلاق به حیوانات باندې کې زناور باندې کیږي لیکن دې ځکه کې دغه اطلاق نه دی مراد د ځینګي د په معنا د ژوند سره سره دي چې صاحب کې پکې ژوند دی ځکه چې په اسمانونو کې فرشتي موجود دي هغه دابې خو نه دي هغه حیوانات نه دي نو بده وجه باندې هغه چې خورا کړی د بزمکه اسمانونو کې د ژوند سرونه بره فرشتي او بزمکه قسمه قسم مخلوقات نور تفسیر ماره په قران دا احتمال هم ذکر کړی دی چې ممکن ده چې پسمانونو کې هم څه زناور موجود دي او دغه زناور د انسان د علم نه اوچت انسان نه لیدلی یو خدای تعالی په علم کې موجود دي نو کې دې چې مدسي او کې دې چې د مراد فرشتي حیوانات پکې نه او هو علی جميعهم او دغه الله تعالی پر جمع کول د مخلوقات باندې اذا یشاء کلم چې وغواړي قدیر قدرت والا دی دومره لوی مخلوقات چې جوړ کړي دي پیدا کړي دي زمکه اسمانونو کې زمکه اسمانونه جوړ کړي دي نو په اول ځل چې دومره لوی کائنات او دومره لوی نظام قائم کړي دي نو دوباره پر پیدا کول باندې ژوند کول باندې قدرت لري خاصان دي ورته سګرانو ته نه دي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم هغه چې رسیدلی تاسو ته مصیبتونه نه هغه چې رسیدي تاسو ته مصیبتونه نه فبما كسبت ايديكم دا په سبب د هغه چې کړي دي لاسونه تاسو انسان د څومره تکلیفونه راځي حسن بصری رحمه الله ذکر کړی دی شکر د آیت مبارکه نازل شو نبی علیہ السلام خلق راجمه کو خلق ته ویل شکر تاسو باندې د یو لرګي در پرې وتلو داغ پریوزي یا تاسو خپو خوېږي دومره معمولی غونته مسله ام تاسو پوښتنه چې تاسو په عملونو کې صحت پرې کوتاه راغله کمزوري راغله الله تعالی تاسو ته تنبیه درکړه نو دا د انسان د عمل د وجه نه امام ابن تیمیه رحمه الله علامه ابن قیم رحمه الله لیکلی دي ځګن کې شفاء الداء یو کتاب دی چې انسان چې څنګه دا ګناونه څنګه په ظاهر کې په انسان کې بدلون نه ولي نقصانات وشي په خاندان کې غم را پیدا شي بیماری راشي زخمونه راشي بل حادثه راشي او د ګناونو په وجه باندې ته انسان په باطن کې هم د ګناونو انقلاب راولي بدلون نه ولي او د بدلون نه ولي چې کړه انسان یو ګناه وشي نو بل ګناه ته زره وشي چې اوس بل کول غواړي
او جذبه را پورته شي. نو د ګناه نقد ثمره ده چې بلې ګناه ته به جذبه را سیوا کیږي او چې بلې وکړه نو بلې ته به جذبه را سیوا کیږي. د ګناهونو داسې مرض دی چې کله ته څومره ګناهونه کوې نو د دې انتها نشته. نفس نه وایي چې بس د پوره دي، نه، مخکې نور حرس سیوا کیږي، نور حرس سیوا کیږي. د دې داسې مثال لکه انسان کې د پولادو کمی خاورې خوري، دا ماشوم نو څومره خاورې خوري به د خاور د مړېږي نه، نور به خاور ډکېږي، نور به ډکېږي، به سیوا کیږي. دغه خواهش د خاورې خوراک به سیوا کیږي. دغه شان دي ګناهونه دي چې څومره کې دومره به خواهش سیوا کیږي، خواهش کنټرولېږي نه. نو وای دغه باطنی نقصانات دي. دې ځکه کې الله تعالی وایي چې مصیبتونه ظاهري مصیبتونه په تاسو راځي د تاسو د عملونو د وجه نه، تاسو د لاسونو په وجه باندې، یعنی تاسو د عملونو په وجه باندې. ويعفو عن كثير، او الله تعالی معافي کوي د ډیرو ګناهونو. په ټولو ګناهونو سزا نه ورکوي، ډېر معاف کوي، خو بزینو ز ګناهونو باندې انسان راونیسي. دې ځکه کې علماء لیکلي دي تفسیر مصدری په حواله په سره چې دا آیات چې کوم دی د کوم قانون چې دی چې په انسان کوم کړهونه راځي د انسان د ګناهونو اثر دی. نو دا قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده. څنګه قاعده اکثریه ده؟ یعنی اکثر د سکی کله کله به داسې موږ چې کړهو مصیبت به موجودي خو ګناه به موجود نه وي، جرم به موجود نه وي. ډېر پرې داسې موږ لکه څنګه لکه انبیاء کرام حال واخله. انبیاء کرام د ګناهونو نه معصوم دي، لکه څومره دردونه کړهونه تر کړي، څومره ازمایښتونه تر کړي دي جیلونو کې. ته یوسف علیه السلام حال ته وګوره، نور خلکو ته وګوره. دا شان لوی لوی بزرګان اولیاء کرام شته چې ډېر درانه امتحانونه تیر کړه تیروي. دغه شان کله کله لیوني ماشومان به دې باندې بیماري راشي، حادثه راشي، حالانکه د دې بما کسبت پکې نشته. بما کسبت ایدیکم مصداق دوی نه دي. د دې شاته نور حکمتونه پراته دي، نور ډېر زیات حکمتونه. هغه حکمتونه تحفظ السجن چې کله د مولانا مصدر سے وګوري یا دغه شان د اکرام مسلم د منتخب حدیثو کې وګوري، نو هلته به ته پوه شې چې د انسان د کړهونو مصیبتونو شاته نور څه حکمتونه شته که نشته، او څومره حکمتونه پراته دي. کله د انسان د ګناهونو د معاف کېدلو ذریعه وي، لیکن کله د انسان د مرتبې د بلندولو ذریعه وي، کله د مقبولیت ذریعه وګرځېږي. او دغه شان بزرها حکمتونه شاته نور دي، او دومره حکمتونه شاته شته چې د انسان د هغې د احاطې او د هغې د حاصلولو انسان قاصر د انسان نشي حاصلولی. لیکن الله ته معلوم دی چې د شاته څومره حکمتونه دي، نو بیا جدا حکمتونه دي. لیکن دومره خبره یاد لرئ چې یو عذاب یو امتحان دې کې فرق. عذاب صورت دا ده چې کله عذاب کړي شروع شي او کړهو شروع شي، د عذاب کې دنه انسان زبردست مایوسي. نو کله د خوب ګولۍ خوري، خوب نه ورځي، او کله نورې قصې کوي، خوټې مې نه تېرېږي، سخت مایوسي، بې اطمینانۍ ده، بې سکونې. په پښتو کې به زموږ عام اصطلاح کې د خلک ټینشن وایي، د سخت ټینشن شکار. ټینشن څه شی د الله تعالی نه لرې وتلو یو زبردست اصطلاح ده، د الله تعالی نه لرې وتلو یو نوم دی. او چې کله ته په امتحان کې یو د امتحان کې کامیابۍ طرف روان یې، امتحان کې عذاب کې نه یې، ستا د مرتبې د بلندولو اسباب جوړېږي یا نور ذرایع دي، نو په دې صورتونو کې به ته په سخته کې یې، لیکن ته به پوره په اطمینان سره که تورو تمبو شاته نو ښه به خوشحاله په سور کې وي، ورخطای به د منځ نه راځي. که ته د بیمارۍ په وجه باندې په کټ کې پروت یې، بالکل په تخته باندې پروت یې، او ډاډې کېدی هم نه شي، خو بیا به مطمئن یې چې بس د الله له طرفه دي، پیدې شته، او الله تعالی به دې اجر مال راکوي، د ګناهونو معاف کېدلو ذریعه به تاوان پکې سره نشته. دی به ښه خوشحاله مایوسه کېږي به نه. دا کوم چې د عذاب والا سړی ده چې د انجام سوران غونته معلومېږي، نو د چې معمولي حادثې مخې ته راشي سخت وارخطا بیخي ته سړی ځای ولا نشي پیدا کولی. د دې خبرو خلاصه دا شوه چې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دا قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده. او چې په چا باندې د مصیبت ده نو داسې مه وایه چې د ګناهونو وجه ده، کېدای شي بله وجه ويعفو الله تعالی معافي کوي عن کثیر د ډېرو ګناهونو، ډېر ګناهونه انسان ته معاف کړي، بدلی ورنکړي. مستند روایتو لیکلي دي د مستدرک حاکم په حواله سره، د نور لوی لوی کتابونو په حواله سره، چې مؤمن مسلمان چې کله درد او تکلیف تیر کړي د کمی ګناه په عوض کې، هغه ګناه سزا ول الله تعالی قیامت کې نه ورکړي. نو ځینې ګناهونه داسې چې الله تعالی داسې معاف کړي، ځینې د تکلیف په وجه معاف شي، او چې د دین هم پاتې شي معاف نه شي، بیا قیامت کې هغې کله د نبي علیه السلام سپارش په وجه باندې، کله د شهیدانو په سپارش په ذریعه باندې، کله د نیکانو حافظانو په ذریعه باندې، او دغه شان د کې یو ذریعه برابر شي، هغې باندې معاف شي. چې د دغې نه هم پاتې شو بیا به سزا تېره کړي، د هغې نه بعد بیا جنت ته لاړ شي.